دم هم ورته فري کوم، د ګردې دوی هم ورته فري ورکوم، بالکل به فري ورکوم. زه ولې د خلکو سره دوکه وکړم؟ ولې زه 2 نمبر شیز وروړم؟ 2 نمبر شیزو خو بس ما به یو ټایم خرڅ کړو په چا کنه، نو ما خو خرڅ کړی نه دی، زه خو فري ورکوم. کوي نو بالکل فی سبیل الله، کو د ګردې دوی دا نو هغه بالکل فی سبیل الله. دای ما ته په مخکنی ویډیو کې ویلو کو چا سره کرایه نه وی کنه و یغم ولا زور کوم خو یو ځل راشي. خو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، نن یو ځل بیا د مولانا عبید الله حقانی صاحب پسند کې موجود یم چې تاسو ته د مونږ خولو د عبید الله حقانی صاحب د دم طریقې او بیا ماشاءالله تاسو به اوریدلی چې دوایان هم فری او دمون هم فری. 1 روپۍ وینالم نو ماشاءالله یو ورځ رالم نو دومره زیات رش پیو چې اندازه نه وه. نو یو څو خبرې ورسره کومه چې دی کم دمونه اچوي او یو مې دا خبره واورېده چې دی د شوګر دوی راوړې ده او ډېر زبردست کار کوي، په هغې م ورسره خبرې کومه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب دا حقیقت دی چې دم او دوایي تاسو فری ورکوئ؟ نو دا خو به تاسو دا فیصله خو به عوام کوي چې کم راغلی دي هغې به تاسو ته کمنټس کې وایي. الحمدلله بالکل دمم وله کوو، ډیمانډونه دې بالکل نه کوو او د ګردې هر قسمه دوایي چې کوم ده موږ فری ورکوو. الحمدلله د نن ورځې پورې هغه فری ده. بالکل الحمدلله دم هم ورته فری کوم، د ګردې دوی هم ورته فری ورکوم، بالکل به فری ورکوم. مولانا صاحب اوسه پورې تاسو د څه دمونه کوئ فری؟ دا لږ راته ووایئ. د هر یو دم 1 روپۍ هم نه لي که نه، 1.5 دم پکې پیسې لري؟ د پالش دم، د ګردو دم، د کینسر دم، د تور زیړي، د زیړ زیړي، د پټو مسلې وي، د چا د مهرې وتې وي، د دې دمه مونږ کوو. خو ګوره بعضې مسایل داسې راشي، یو تعویض داسې وي چې هغه د زعفرانو ضرورت وي، نو هغه مو زه ورته اول دا خبره کوم چې ته په خپله باندې پاس او لاړ شه بازار د زعفران نه وړه، زه به یې درله فري کوم. او که زما نه یې اخلي نو چې کوم د زعفرانو خرچه د هغه ورکړه. او جی ابا ماشاءالله تاسو عبید الله حقانی صاحب ماشاءالله تاسو ته مخکې ویلي او بیا هم درته کو دم کوئ نو بالکل فی سبیل الله، کو د ګردې دوایي ده نو هغه هم بالکل فی سبیل الله. دی ما ته په مخکنی ویډیو کې ویلو کو چا سره کرایه نه وي که نه و هغه هم وله زه ورکړم خو یو ځل راشئ. خو اوس مې تپوس خبره دوباره کولی شئ نو وایي چې دغه شان دی بالکل یو ابی راله هغې ته ما ووایي چې ورشه ځان ته ارکي ګلاب هغه ته دم کم، نو وایي هغه زما والد صاحب ته وایي چې د دې پیسې به ورکوې، په ویډیو کې ویلي هر څه فری دي. نو ګورئ هر څه خو فری دي، خو که تاسو نورو دمونو والا ته هم لاړ شئ که نه نو بالکل په زړه باندې لاس کیدئ چې هغه له تاسو څه ورته د الله رضا ډیمانډ درنه نه کوي، خو د الله رضا کم از کم مړه له 20 روپۍ خو خامخا د هغه اوبو خو خپلې ورکوئ که نه، کومه دوی چې په تاسو لګي لیکن د بار نه چې کم شی راځي د هغې پیسې خو ورکوئ، چې کومه دوی دی سره خپله ده هغه تاسو له ډېر فری درکوي. په کې هم ډېر داسې کسان رونه شته چې اکثر هغې دوی هغه پیسې چې کمې دي په زوره باندې دی تکي دي وایي په دې نوره دوی راوړه چې بل غریب ته فایده ورسي. نو داسې دی کولی شي، خو دا خو اوس ماشاءالله رالمه نه دی کار څه دی، دغه جومات کې امامت دی او ورسره د درس دی، نو په دې کې دا اوس هم په درس باندې ناست او ماشومانو ته سبق ښولو مولوي مولوي صاحب راشي یو څو خبرې کوو چې کتونکو ملګرو ته څه حقیقت نو دې کې څومره حقیقت دی. اوس تاسو د شوګر دوی چې ورکوي هغه څه کار کوي؟ الحمدلله ما یو حکیم سره رابطه کړې وه، زیاتر مریضان به راتله چې د ګردو مسله به یې وه، نو هغې به ویل چې موږ ته شوګر هم دی. بیا ما والد صاحب سره دا خبره وکړو، نو هغې ویل چې یاره دا دوی به مول انشاءالله موږ کوشش وکړو چې روی غواړو. بیا حکیم صاحب سره ما خبره وکړو، نو حکیم صاحب موږ له دا جوړه کړه، تیاره کړه. خو الحمدلله په سوشل میډیا باندې کله ووایم چې د شوګر دوایي ده او ما نه خو د وړلو نه مخکې به اول ټیسټ کوې، د هغې نه بعد به بیا استعمالوې. او د ټول نه غټه خبره پکې دا ده چې کومې لیبارټرۍ ته یې وړې زه به رسېدلی ځم انشاءالله العزیز پاس به یو پاس کړی یم دم په لیبارټرو باندې اله مې روړې دی جي، او انشاءالله په ذمهوارۍ باندې در کوم انشاءالله العزیز د شوګر دوایي کو لیبارټرۍ ته یې وړې کو هر ځای ته یې وړې، خو شرط پکې دا وي چې ټیسټ به کوې هغې نه بعد به بیا استعمالوې، هغه چې کله ختم شي بیا به تاسو ټیسټ کوئ انشاءالله العزیز. ماشاءالله تاسو چې د ګردو دا کومه دوی ورکوي د دې ضمانت لري چې دا به کار کوي او که نه کوي یاسې خلکو ته ورکوئ؟ وایي دی فری ورکوي وایي یاسې نه څه اخوا دېخوا دوی؟ نه جي نه 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 بالکل نه. زه چې ځان ته مولانا عبید الله حقاني ویم که نه نو دې په شاته یو لوی نسبت پروت دی جي. زه ولې د خلکو سره دوکه وکړم؟ ولې زه 2 نمبر شیز وروړم؟ ولې زه کو 2 نمبر شیزو خو بس ما به یو ټایم خرڅ کړو په چا که نه، نو ما خو خرڅ کړی نه دی، زه خو فری ورکوم. سبا
اوس په دې ټیم کې ستاسو ټایمونه څه دي؟ خلک راځي ډېر زیات په ورته بې وخته ټلیفونونه کوي، دا ټایمونه لږ ووایي. ډېرو کسانو ته بیا تکلیف وي، هغه ټایم بیا راتلی نه شي. په کومه ورځ باندې تاسو دم نه کوئ، کروزه م ښایئ؟ او احتشام به زما د اتوار پر ورځ مستقل چوټي وي جی، او باقي ټوله هفته زه کینم د 8 نه واله در 3 بجو پورې. هغې نه بعد بیا زما درس بیا به ما نه تنګي دا خلک جی، د 3 بجو نه بعد بیا زه نه یم جی. تاسو به نه راګړئ ښه روریانو. صحیح ده. بی تاسو به ډېر زیات دمګري لیدلي چې باقاعده ورشئ نو لومبنۍ به فیس ورکوئ. عبید الله صاحب دی د دوی په کور کې دومره زیات رشو چې د هغې اندازه نه وه. هلته کې د خپې کېښودو ځای نو ما دوی ته وی چې کم از کم یو ځای وله په کرایه ونیسئ، یو کس په بار ودرېږي له 20 روپۍ به ټیکټ پالي، هغه کرایه به یې نه پوره کېږي. دوی ما ته وی چې نه 1 روپۍ هم چا نه نالم. بلکل په ګیټ چې څوک ولاړ دي د هغې به هم 1 روپۍ نه ورکوي، هغې ته به هم 1 روپۍ څوک نه ورکوي. او دننه راشي که نه نو بلکل د چیو په ټیم کې د الله رضا پې چای هم څښلی شم، د روټۍ په ټیم کې د الله رضا روټۍ هم پې خوړی شم چې خپله خورم، میلمه هم به ځان سره کېنوم. خو دا د ډېرو کسانو دا غلط کار پکې هم چالو کړی دی. ما ته دا یو درد خولی چې بی یو کس راشي او وایي چې زما کور کې 10 مریضان نور دی، هغوی ته په یو ځای باندې ټوله دوی نو په دې باندې وایي اکثر زه نو زیاتر کسان به راشي 8 کسانې نو هغوی ټولو له زه دوایي ورکم. دا خو موږ لکه داسې مریضان دپاره ساتلی ده چې لکه یو کس راشي 2 راشي نو موږ د هغې ته ورګو. نو څوک وایي زمونږ دیر کې ترور وه، څوک وایي مامي مې، څوک وایي ماما مې، نو په یو ځای ویسي موږ قرضداري شو. څوک هم چې زیاته دوی وړي ګوري ښه یو مریض راشي هغه ځان ته دوی وړي نو هغه خو الرېډي مولي صاحب مکمل فی سبیل الله به درکوي. خو که د ډېرو کسانو دپاره وړئ که نه نو تاسو په دې ویډیو باندې وړئ چې هر یو شی فری دی، بلکل فری دی، خو صرف ته ستا دپاره. که د دویم کس دپاره وړئ نو مولي صاحب وایي ما ډیمانډ نه دی کړی، خو کم از کم زه تاسو له یم چې زړه باندې لاس کېدی او فیصله وکړئ چې د دغې دوی هغه پیسو حق دی لري او بیا که نه لري. ځکه چې هغه خو اوس پته نه لګي ته یې وړې او که نه وړې، خو دوی خو درنه منې کولی نه شي نو د هغه ښېګړې نه تاسو نقصان طرف ته بیا خبره بوځئ. نو دغه یو افیل مې درته چې مولانا صاحب به تاسو له انشاءالله دوایانې ښې درکوي. خو مولانا صاحب په دې یېرېږم چې ډېر کسان نه مې داسې واورېده وایي مولانا صاحب دی رش پې دی وایي ته به ګوره وایي دوی به فیسونه چالو کوي. نو دې خبره ته کار وانه اړوئ. نو دا خو ما الله سره دا عزم کړی دی انشاءالله چې دا خدمت به جاري وي او الله دې داسې ورځ نه راولي چې یو کس راشي او زه ورته یم چې په دې ګیټ کې د ده نوم ولیږه او د نه 1500 روپۍ او 2000 روپۍ والا هغې نه بعد یې ماله راولېږه. انشاءالله دا به نه وری، زما په زندګۍ به دا نه وری چې زما د ګیټ په درشل باندې قدم ږدي او زما یو کس ورته ولاړ چې دا ول نوم ولیکه او پیسې جمع کړه، هغې نه بعد به زه بیا مولي صاحب ته پرېږدم. انشاءالله دا خبره به تاسو نه وری. او د زنانو تاسو دا کم چې د شوګر علاج کوئ، کم چې د پالج علاج کوئ، دا د څه نه کوئ جي؟ دا خالص مخلص الله جل جلاله د کلام نه. او جی په کومه طریقه باندې جي؟ چې کم مریض راشي او چې کم اجازه قرآن قرآن کولو کو او هغه به پړاو کو ورچوپې کو به کو د کینسر مریض قرآن کولو کو هغه پړاو کو هغه به ورچوپ کو. بس دا خیردم طریقه دی جی، ماشاءالله خالص مخلص، بالکل دوکه نه ملاوټ نه. او جی بالکل نه.